او موږ دا غواړو چې مولانا ادریس صاحب د دارالعلوم حقانیه کې دفن کړی شي، ځکه چې د هغوی استادان دلته دي، مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه. نو مولانا انیس حقانی صاحب نه زه دا درخواست کوم، دا ما په ټلیفون هم هغوی ته ووي چې یاره ما زه منم چې د هغوی ډېر لوی هغه خاندان دی، ډېر لوی عقیدتمند دي او ټول اشنغره علاقه، خو دې سره سره د خپل اکابرو شیوخو په پهلو کې د هغوی دپاره دفن کېدل دا زمونږ یو خواهش دی. امید دی چې دې ته به چې دی نو الله څه عملي رنګ ورکړي. مونږ دې باره کې کوشش کوو، باقي د الله فیصلې دي چې د چا خاوره د کوم ځای ده. خو بهرحال نن زموږ ملا ماته شوي ده د شیخ ادریس رحمت الله علیه په شهادت باندې پرون یې دلته آخري درس ورکړی دی حقانیه کې، او د هغې نه مونږ ته څه معلومه وه چې دا د هغه آخري درس دی، او دا د دې کال 1447-48 طالبان دا د هغوی آخري تلامذه دي. الله دې حضرت شیخ ادریس صاحب سره ټول شهدا ټول مؤمنین مؤمناتو ته ارفع درجات نصیب کی. جنازه دلته به کېږي؟ نه، اصل کې لا دا فیصله هم نه ده شوي چې مونږ د هغوی دفن دلته وارثانو حق دی که نه، او نو ای به فیصله کوي. نو که چېرته دا فیصله وشوه نو د هغې نه بعد به دا دویم سټیپ وي چې دلته به جنازه وي که نه. هسې خو ما واورېدل چې سوشل میډیا کې ای د 5:30 بجې د جنازې یو اعلان کړی دی، خو زه هغوی سره کتل غواړم، ناسته غواړم، بیا به د هغې نه بعد یو فیصله کېږي. زما محترمه روره، یقینا ډېره لویه سانحه ده. شیخ الحدیث مولانا ادریس حقانی صاحب د دارالعلوم حقانیه هغه شیخ الحدیث او جید هغه چې کوم دی عالم او هغه علمی خدمات کول دلته د 11 کالو راسې د حضرت مولانا شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه د رحلت نه بعد هغه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث په منصب باندې ناستو. یقینا یو عظیمه سانحه ده، او علماو سره دا خبره چې کوم دی د یو زمانې راسې په دې ملک کې روانه ده، او دا د واکمندانو هغه یو اهمه هغه دغه ده چې د دې هغه سر معلوم کی، او د دې علماو او د دې مشایخو د دې دا وینې داسې تویولی شي، دې سره چې کوم دی د دې ملک هم بدنامي کېږي، او د دې حکومتي انتظامیه د هغوی چې کوم دی د هغوی ریټ هم هغه چې دی نو چیلنج کېږي. نو مولانا ادریس صاحب ګناه دغه و چې هغه یو شیخ الحدیثو، او وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. او مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه هم لاړو، مولانا حمید الحق شهید هم لاړو، او د هغوی چې کوم دی چې کوم دغه دي قاتلان دي د هغې حوالې سره دا چې کوم دی مونږ غواړو چې یاره فورا هغه دې معلوم کړی شي او ای ته د قرار واقعي سزا ورکړی شي. شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب ډېر لوی د فضایلو کمالاتو خاوندو، دارالعلوم حقانیه کې ډېر لوی خدمت وکړو. زه به هره ورځ د هغه په راتلو باندې هغه اعتراف به مې کولو د هغه د خدماتو، ځکه د تورنګزو نه راتلل یو نیمه پاو کم 2 غنټې لاره وال، او بیا دلته چې کوم دی 2.5-3 غنټې درس ورکول، دا کارې دارد. نو دا موږ دپاره ډېر لوی هغه چې کوم دی خلا پیدا شوه علمي دارالعلوم حقانیې دپاره.